ګرانو کتونکو مینوالو السلام علیکم. نن زه تاسو سره په یو ډیره اهمه موضوع چې کومه د کوم تعلق چې تاسو سره دی، کوم تعلق چې زما سره دی، زما د خاورې سره، زما د وطن سره دی، خیبر پښتونخوا حواله سره یو مشترکه یو کنسرن د سره شیر کوم. هغه دا دی زما یو 2-3 ورځې نه ما سټډي کوله چې آیا واقعي داسې ده چې پنجاب او مرکزی حکومت غواړي چې خیبر پښتونخوا تباه شي، برباد شي، دلته کې انډسټریزونه لګي، دلته کې بزنسونه لګي، دلته کې ځکه چې زما یو شک و کم الیکټډ خلک چې د خیبر پښتونخوا نه راغلي د پاکستان تحریک انصاف هغه شو یا ایون د ان پی پکې او حیدروتی خلک شته دي پکې، د خلکو قسم کړی دی چې 1300 میاشتو کې یا کال ډیم کې د خیبر پښتونخوا سره سکیږي دوی په بالکل خبره نه کوي. شهریار افریدي پردي دکانونه رواني خدا نه ګوري چې خیبر پښتونخوا تباه، علي محمد دی ټایپ خلک، شبلی فراز دی ټایپ خلک، حیدروتی بالکل دا وته چې زه د سره شیر کوم چې خیبر پښتونخوا سره کیږي سو را روان چې د افغانستان د تباہی پروجیکټ ته د هغې دپاره نه صرف قبایلي سیمه بلکې د ټول خیبر پښتونخوا کې را روان 10 کاله کې به تاسو ګورئ جهالت، غربت او د خلکو ژوند چې کوم دی هغه به نور ډېر ښکته تلي. ځکه که ته یو قوم تباه کول غواړې نو د هغه بزنسمین، د هغه ټریډ، د هغه چې کوم دی انویسټمنټ دا وله ختم کا. دې وخت کې یو جاینټ پالیسی چې کومه پنجاب او بیا فیډرل حکومت په دغه سره ډیوایس کړی هغه دا ده چې خیبر پښتونخوا به هلته کې به انډسټریز نه پرېږدو، هلته کې به ټریډ نه پرېږدو، بلکې هلته نه به ټریډرز او بزنسمین چې کوم دي دوی دې راشي الله دې راولي په پنجاب کې د خپل انډسټریز ولګي. لکه مثال کوم شی چې په پنجاب کې کیږي د هغې په مومنټ باندې د هغې انډسټري په پنجاب کې لګي او د هغې په مومنټ باندې ریسټرکشن دي، ډېر زیات پابندۍ دي پې. کوم شی چې په خیبر پښتونخوا کې لګي هغه مال مفت چې چېرته ځي. لکه مثال ته در کوم پنجاب نه غنم دي، د غنمو په مومنټ باندې بندیز دی، فری مومنټ انټر پروینشل هغه ته نشي کوي ځکه دا وجه ده چې فوډ پروسیسنګ څونه انډسټري لکه د وړو میلونه په خیبر پښتونخوا کې 400 ریپورټس راځي چې تقریبا ټول ولاړ دي، که نه دي ولاړ نو د 10 to 20% کیپاسټي سره چلیږي چې مزدورانو مزدوري نه وباسي د مالک او پکې سکه. د هغې وجه دا ده چې غنم پنجاب نه پرېږدي. پنجاب ورته وي چې زه وړه در کوم که نه خو ډوډۍ خوري وړو نه خوره، په غنمو باندې سکه ستا مل انډسټري بند شوه یا هغه مل دې راوله دلته کې پنجاب کې ولګوه، زه پې سبسډي م ورکوم. د پنجاب مل اونرز ته سبسډي شته، د خیبر پښتونخوا مل اونرز ته نشته. نمبر 1. اوس کوم شی چې په خیبر پښتونخوا کې کیږي هغه ته د چا خوښه ده چېرته وړي دي. ماربل انډسټري په ټول پنجاب کې، په ټول اسلام آباد کې، په ټول پاکستان کې ده. جپسم، ګرینایټ او د ماچس شو یا چې د چا چر ځکه چې د دې مومنټ داسې دی چې لکه بس د سخر د کوره چې کوم دی د مال اوچت کړي وړه چې چېرته وړې خو د پنجاب هغه به ته بل خوا نه وړې. یوه سبسډیز، شوګر میلونه په خیبر پښتونخوا کې 15 شوګر میلز وو، صرف مردان والا پاتې دی، تخبې والا بند شو، چرسدې والا بند شو، خزانې والا بند شو، بنو والا خرڅ کړ. ولې د پنجاب میل ته به سبسډي خو د خیبر پښتونخوا مل ته به سبسډي نه. بله خبره درته کومه چې کوم د خیبر پښتونخوا بالکل کولاپس کړه، تقریبا 1300 میاشتو کې ویل کېږي چې 150 نه واله تر 40 پورې د پلاستیک میټ جوسز انډسټري چې کوم سونو په خیبر پښتونخوا کې هغه مکمله بند شوه. د ریزن از افغانستان ته به چې کوم دی ټریډ هندوستان سره کوي شي، ایران سره کوي شي، خو د افغانستان سره چې ټریډ کوي نو په هغې باندې 100 قسمه پابندۍ لګولې دي. لمبې خو تاسو ته پته وه چې کم ټایم کې به صوبیدار صاحب وغوښتل یا کپتان صاحب وغوښتل یا پولیټیکل ایجنټ به وغوښته لښته به یې راښکته کړه، بارډر به یې بند کړ. یوه دویمه خبره دا ده چې د 35 یعنې د 15 ملکونو بزنسمین ټریډرز ته چې کوم دی پاکستان ته آن ارایول ویزا ده خو افغانانو ته به نه، ځکه چې هغوی راځي نو په پېښور کې به دکان کولاوي یا به په کویټه کې به کولاوي. هغه دغه شانتې ډي ټي آر ای یو رژیم دی چې دا صرف افغانستان سپیسیفک دی چې یو سړی د سپیشل رژیم دا د افغانستان دپاره، د ایران دپاره، دا د هندوستان دپاره نه دی. افغانستان ته چې ته ټریډ کوې نو ته به د هغه ځای د کسټم ډاکومنټس راوړې، ته به چې کوم دی دا د هندوستان دپاره نه دی، دا د ایران دپاره نه دی، دا د امریکې دپاره نور دشمنانو دپاره نه، صرف د دوست ملک افغانستان دپاره. ښه دغه شانتې ته چې کوم امپورټ د نورو لارو باندې راوړې هغه ته ایکسپورټ کوې نو په هغې باندې ستا باندې ډیوټي فری دی. خو افغانستان ته چې ته څه شی ایکسپورټ کوې د هغې به ته دغه نه کوې، هغه امپورټ به تا ته ډیوټي فری نه میلاویږي. بله خبره افغانستان ته به ته غوړي وړې ځکه چې غوړو انډسټري په خیبر پښتونخوا کې
وړو انډسټري ډېره طریقې سره ختمول دپاره څه وکړله چې ته به د 1000 میټریک ټن نه سیوا غوړي نه وړې افغانستان ته نورې دنیا ته چې څومره وړې وړه ځکه چې نوره بیا به ته په واګا ځې یا به ته په کراچۍ ځې خو په تورخم باندې به چې کوم دی د 1000 نه سیوا نه وړې نو دې حالاتو ته چې ما وکتل سونه زمونږ د خپل بزنس کمیونټي سره خبره وکړله نو هغوی دا وایي چې یاره مونږ ته ښه اوس سونه تقریبا څه دوی ویل کېږي چې یاره 60-70% بزنس اینډ ټریډرز چې کوم دي هغوی د صوبې نه پیسه ویستله فیصل آباد ته لاهور ته لاړل وجه وی دا ده چې د پنجاب دا پالیسی ده چې خیبر پښتونخوا کې خو ضرورت نشته دی د انډسټري ضرورت نشته دی را روان پروجیکټ چې کوم دی څنګه زه وایم چې خدای وګوره هغه وی پښتنو د خدای دپاره لږ ځانو پیژنې ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي دا کم حالات چې روان دي دا صرف د دې دپاره دي چې خیبر پښتونخوا کې به انډسټري نه لګي هلته کې به دکان نه هلته کې به ټریډ نه صرف تاسو باندې به هم دغه مذهبي انتها پسندي وي دغه د جهاد پروجیکټونه وي نو ویل کېږي چې دومره ټریډرز دي څومره بزنسمین دي هغه د هغې نه راویستله هغوی ټول رالل پنجاب ته ځکه او بیا زمونږ څومره چې الیکټډ خلک دي د شرم خبره ده زمونږ دپاره ستا لیډر اف د هاوس په سینټ کې چې کوم دی شبلی فراز صاحب دی هغه په خیبر پښتونخوا تندر لګوي هغه خپله په اسلام آباد کې دی هغه به ما په خیال چا په کوهاټ کې لیدلی نه چا به پېښور کې لیدلی نه دغه شانتې زمونږ چې کوم دی دا بل کوهاټۍ چې دی افریدی شهریار افریدی د خلکو دکانو د پښتنو دکانونه په ترنول کې دا کوکې موکې د چا دي دا خو اکثر د پښتنو وي هغې پروجیکټ هم دا دی چې که په اسلام آباد کې پښتون دی په پنډای کې دی په کراچۍ کې دی په لاهور کې دی هغوی به تباکو ځکه چې دا کوکې او خبره دا ده چې دا غم سره نشته چې ډسکریمینیشن څومره د صوبې سره روان دی هغوی هم پې خاموشه دي حیدروتي هغو قسم کړی دی چې هغه ولی خان بابا به وی چې یاره د ټرک هندوانو دپاره چې کوم دی یو چاکو برابر دی نو موږ وی چې حیدر خان شته دی نو دا د دې ټولو دپاره دا یو برابر دی قسم یې کړی دی چې د صوبې په مسلو باندې به هغه هم خبره نه کوي د هغې نه علاوه نور خو ټول تحریک انصاف دی هغوی خو ټول پروجیکټ دا دی چې خیبر پښتونخوا کې به نور بزنس نه نور دغه به نه ټریډ به نه او سونے پہ سہاگا وزیر اعلیٰ سے ما تپوس کو پدې سلور میاشتې کې هغه دا تپوس نه دی کړی چیرې د خیبر پښتونخوا د انډسټریالیست د بزنس کمیونټي مسایل څه دي نو زما ورونو زما خوږ ورونو خویندو ورونو کم حالات چې روان دي زما دغه کارو چې زه تاسو ته ویم او بیا به هم درته ویم چې جاینټ پروجیکټ را تخکاري د پنجاب او د فیډرل ګورنمنټ خیبر پښتونخوا تباه کول دي را روان د افغانستان د تباهۍ کې بل پروجیکټ جوړیږي د دې ځای نه به لانچ کیږي خدا به د دې خلکو ما په خیال چې هر څوک هم داسې کوي دا د پاکستان د تباهۍ دپاره اسباب جوړول کیږي د پښتونخوا 15 شپږ چې کوم دی چې ایکسپورټ پوینټس دي هغې بند کړي دي ځکه چې د خیبر پښتونخوا نه به ایکسپورټ نه کېږي د پنجاب نه چې ته هر خوا کې د بلې صوبې نه چې ته هر خوا کې انډیا ته کې دغه ته کې په هغې باندې اجازت دی نو زه لږ تاسو ته دا وایم چې دا خپل الیکټډ خلک چې کوم دی زمونږ خو ته مونږ ته خو ښکاري چې کوم عملونه کوي د صوبې خبره نه کوي د حقوقو خبره نه کوي په سند کې یو ورځ ګیس لوډ شیډنګ راغی د هغوی انډسټریز ته بند شو تاسو وکتل په یوه ورځ کې پرایم منسټر حده پورې چې کوم دی کالتې مسلم لیګي ورا پاسېده کالتې پی ټي آی ورا پاسېده کالتې کې پیپلې ورا پاسېده د خیبر پښتونخوا خفه کېږئ به نه چې کم مشران مو راغلي دي ما ته ښکاري چې دلته کې صرف په کوثار کې ویلی نشم چې د چا پسې ګرځي خو د هغوی اهداف نور څه دي تاسو ته خپله پته ده د اسلام آباد لارو کوڅو کې د هغوی څه حرکات دي هغوی نه د کوهاټ سره غم دی نه د خیبر پښتونخوا سره غم دی دا زما یو رپورټ زه یم چې په دې حوالې سره به زه کوشش کوم چې نور هم رپورټونه داسې تاسو سره شیر کړم